إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأمرهم شورى بينهم. زما محترم معزز تاسو ته علماء کرامو تقاریر کړی دي او دینی مسائل درته بیان کړی دي. وختم کم دی نو زه تاسو ته څه اوږده تقریر کول نه غواړم. زه صرف دا وایم چې الحمدلله زمون مقصد د دې راغونډېدو دا به هم تاسو ته مرګرو بیان کړي، خو چونکې دا د شورا علماء اهل حدیث د بانیانو کې یا په دغه کې زه هم یم، زه دا وایم چې زمونږ غرض په دې شورا سره بل هیڅ نشته، نه سیاست شته، نه چې کوم دی نو بل څه نه بل څه. زمونږ مقصد دا چې څوم نوم اهل حدیث وي په دې کې راغون شي او زمونږ په خپل منځ کې چې کوم دی نو اتفاق وي او اتحاد وي. خو هغه په جمعیت اهل حدیث سره د هغې تعلق وي، که جماعت اهل حدیث سره تعلق وي، که د غربا اهل حدیث سره تعلق وي او که د جماعت الدعوه سره تعلق وي. مونږ د دې خبرې تمیز نه دی کړی، مونږ صرف په دې ټکي باندې یو ځای چې اهل حدیث دی د الله فضل و کرم سره. لہذا د خپل ملګرو نه هم دا خواست کوم چې هر یو چې کوم جماعت کې وي، که جماعت اهل حدیث کې وي، که جمعیت اهل حدیث کې وي، که مرکزی کې وي، که عالمي کې وي، هر یو کې چې وي هغه د خپل دغه د سټیج دغه دپاره ونه ګرځئ، د خپل هغه خصوصي پارټي دپاره. دا عمومي شی دی، د هر څوک په دې کې ځایږي، خو د اهل حدیثو خبرې به کوي، کتاب او د سنت خبرې به کوي. نو لہذا زه ټولو ملګرو ته دا اپیل کوم چې د ټولو نه مخکې خو ځکه چې هر یو چې خپل خپل شروع کړي بیا به تفرق راځي. زمونږ مقصد څه دی؟ اتفاق او اتحاد دی، چې موږ ټول متفق او متحد شو. د اتفاق او د اتحاد تقاضا دا ده چې په دې ځای کې د اتفاق او د اتحاد او قرآن او د سنت خبرې وشي او یو پارټي هم خپله هندیه ذکر نه کړي. او دویمه خبره دا ده چې د دې په څنګ کې شورای علماء اهل حدیث په څنګ کې ځکه د وایم چې کني دا جماعت التبلیغ کو د شورای علماء اهل حدیث نه مخکې وو، نو هغه الحمدلله دې تابع دي او مونږ د دې تابع کړو، ځکه چې مونږ چې اتفاق او اتحاد وي. نو مونږ دا وایو چې دلته څنګه چې دا مرکز دی د شورای علماء حدیثو د غونډېدو، همدارنګه جماعت تبلیغ هم چې کوم دی نو دا ځای دی د غونډېدو. زمونږ اصل مقصد څه دی؟ تبلیغ دی، دعوت الله دی. نو دعوت الله کې چې کوم دی نو تاسو ته پته دی چې دا خلک چېرته ورسېدل، خو هغه دعوت صحیح دی او که نه د هغه ځان له خبره دی، په هغې کې مونږ خبرې نه کوو. مونږ په دې کې خبرې کوو چې قرآن او د حدیث دعوت کې
موږ د پاره یو کېدل پکار دی، متحد کېدل پکار دی، متحد کېدل پکار دی او متفق کېدل پکار دی. نو دغه په اتفاق سره په دې یو پلیټ فارم نه چې مونږ دعوت شروع کو، دا شورا هم د دې دعوت لپاره دی، بل هیڅ شی لپاره نه دی چې دا علما کرام چې کوم نه راغون شي. ځکه زه ځان له لګیا یم، دا ځان له لګیا دی، بل ځان له لګیا دی چې مونږ علما چې یو ځای شو، عوام به چې کوم نه مونږ سره خپله یو ځای کېږي د الله په فضل او کرم سره. لہذا زمون مقصد اتفاق او اتحاد دی چې الله زمونږ متفق او متحد کی. زمونږ هیڅ غرض نه، هیڅ سیاسي غرض نشته، بل څه غرض نشته، نه د وټونو غرض دی، نه د بل څه غرض دی، صرف لله فی الله چې کوم دی نو د الله د دین د مخکې وړلو لپاره او د مخکې وړل چې کوم دی نو په اتفاق او اتفاق سره کېږي. الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا، ټول د الله تعالی پر سي باندې منګل خاک کړي. بس کا تقریر کړه. نو مقصد او غرض دا د زمانو چې الله سبحانه و تعالی د موږ متفق او متحد کی، او الله سبحانه و تعالی د زموږ دا مشن چې کوم دی د دعوت د کتاب او د سنت دا دیتا ترقی ورکی، او الله سبحانه و تعالی د موږ په دې دین کې استعمال کی، یعنی په دې دعوت الی الله کې موږ استعمال کی الله سبحانه و تعالی. او دویمه خبره دا ده زما محترم و معززو چې موږ د پاره داسې ځان جوړول پکار دي لکه چې حدیث کې راځي اذا رؤوا ذکر الله، الله بندگان چې کله ولیدل شي فوراً الله ورته یاد شي چې واقع دا انسان چې کوم دی نو د الله نه یریدونکی دی، د الله سره د دې تعلق دی، دا د الله بنده دی. نو مونږ چې کوم دا بناوټي کارونه دي دا به هم پرېږدو که خیر وي. ملاوټ څوک کوي، اهل حدیث ځان ته وایي او ملاوټ کوي هغه به هم پرېږدو، اهل حدیث ځان ته وایي دروغ وایي هغه به هم پرېږدو. او همدارنګه نور هر یو کار چې د شریعت خلاف وي هغه به مونږ پرېږدو انشاءالله. او دا غونډه چې کوم دی نو دا پیغام درکوي تاسو ته چې د قرآن او د سنت نه خلاف چې هر شی وي هغه به چې کوم دی نو مونږ پرېږدو، او صرف او قرآن او سنت ته به چې کوم دی نو متوجه کېږو، الله ته به متوجه کېږو، او الله سبحانه و تعالی به مونږ ته لار کولاوي. او درېمه خبره دا ده زما وروڼو چې د الله معرفت، د الله پیژندنه د هر څه نه اوچت شی دی. که ته مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، خو چې الله دې نه حج کوي نو که الله دې نه پیژندلی نه ستا مونځ قبلیږي، نه د روژه قبلیږي، نه د زکات قبلیږي، نه د حج قبلیږي. د دې وجه نه الله معرفت ډېر ضروري خبره ده. لہذا دا عقیده ساتل پکار دی چې الله سبحانه و تعالی ذات په اعتبار سره په عرش باندې مستوی دی، الرحمن علی العرش استوى. او د الله علم چې کوم دی نو هر ځای ته رسېدلی دی. وان الله قد احاط كل شيء علما، او د الله قدرت هر ځای ته رسېدلی دی. وان الله على كل شيء قدير، دا الله رحمت هر ځای ته رسېدلی دی. ان رحمتي وسعت كل شيء. موږ به دا عقیده ساتو چې الله سبحانه و تعالی مستوی دی په عرش باندې، علم او قدرت او رحمت هر ځای ته رسېدلی دی. او دا خبره چې الله پاک هر ځای کې موجود دی دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده نه دی، بلکې الله سبحانه و تعالی په عرش باندې دی، علم او قدرت او رحمت هر ځای ته رسېدلی دی. لہذا دا عقیده ساتل پکار دی او دغه عقیده پرچار کول پکار دی. دغه عقیده نه خلاف چې کوم خبره هغه مقبول او منظور نه دی. الله سبحانه و تعالی دې مونږ ته ټولو ته خیر راکړي. څوک چې دلته راغلي دي هغوی ته دې هم خیر ورکړي، چا چې بیان کړی دی هغې ته دې هم خیر ورکړي، څوک چې اوري هغوی ته دې هم الله سبحانه و تعالی خیر د دنیا او د آخرت ورکړي.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. جزاكم الله خيرا. الله اكرمك وعزكم الله في الدنيا والآخرة. السنة راغلي ونن داويس تقريبا إلى عامات وغيت يردون سيحتنا سوى الضوء تكي ترى توقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما خويندو مويندو او بچو الله سبحانه وتعالى د تاسو ته خیر درکړي او الله سبحانه وتعالى د تاسو جوړي د خیر او د برکت نه ډک کړي. دا څه چې مواوریدو دې باندې بخپل هم عمل کوي او په کور کې چې کوم نه د هم بیانوي چمګون کې به هم بیانوي او خلکو ته به دې خبرې دعوت ورکوي او د الله معرفت به ورته ښایي چې ټول نه اهم شی د الله پیژندل دی چې الله سره او پیژني خشیت هم پکې راځي خشوع هم پکې راځي او د عبادت کې چې کوم دی نو خوند هم پکې پیدا کېږي چې الله نه پیژندل څومره چې عبادت انسان کوي نو هغې کې هېڅ قسم ته خوند نه وي ځکه چې که موږ دا وپېژنو چې الله ذوالجلال والاکرام دی الله چې کوم دی وله الکبریاء فی السماوات والارض الله سبحانه وتعالی لوی ذات دی د اسمانونو او ځمکو کې د هغې لویي دی. همدارنګه نور صفتونه چې د الله سبحانه وتعالی موږ وپېژنو چې کوم عبادت کوو نو هغه عبادت کې به خوند وي او که موږ الله سبحانه وتعالی ونه پېژنو نو عبادت کې به خوند نه وي. لہذا خپل خویندو ته او خپل میندو ته دا نصیحت کوم چې دا کوم واورېدو په دې باندې به خپل هم عمل کوئ او نورو خلکو ته هم رسوئ دا خبره او د علماو مجلس ته د علماو خبرې اورېدو ته به خپل هم راځئ او نورو ته هم دعوت ورکوئ او للهیت په بنیاد باندې اخلاص په بنیاد باندې به راځئ او د اخلاص په بنیاد باندې به غوږ ورته نسئ او بیا اخلاص په بنیاد باندې په هغې باندې عمل کوئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته ټولو ته اخلاص راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.